أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة البقرة 228 او 209 نمبر آیات مبارکه ده. مسئله د سود روانه وا مسکیاتونو کې اغیل رزورنه وا. دی آیات مبارکه کې الله رب العالمین بیا ترغیب ورکړي چې د ایمان والاو د الله نه ویریږي او پریدوي هغه چې کوم باقی پاتې دي د سود نه. ځکه تاسو مسلمانان یې مؤمنان یې نو تاسو له د الله امر منل پکار دي. دا کار مو ونه که نو بیا زجر شدیده ده د الله جنگ ته تیار شي او د الله د پیغمبر جنگ ته تیار شي. که توبه مو ویستله اصل مال برته میلاو شي. تاسو هم ظلم مکوئ د چا نه زیاتی مه غواړئ سودونه مه اخلئ. تاسو سره به هم ظلم نه کولی شي چې ګنې ستا خپل مال هغه ډوب شي او څوک یې نه درکړي. ته ظلم مه کوه تا سره به هم ظلم نه کېږي. نو په دې آیاتونو کې زجر شدیده دی سخت زجر دی زوره نه ده د هغه چا دپاره چې هغه سودي معاملات کوي. ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے د ایمان والا ویریږئ د الله تعالی نه وذروا ما بقي من الربا او پریدوی هغه چې باقی دي د سود نه. یعنی اوس چې کومه سودي معامله ده ستا بس هغه سودي پروګرام پریدوه سود پریدو او اصل مال برته میلاو شي. یا دویم مطلب دا دی وذروا ما بقي من الربا پریدوی هغه چې باقی دي یعنی سود پریدوی. مطلب دا دی چې تر څو پورې ته ایماندار او زندگی دی باقی ده نو سودونه پریدوه. دواړه معنی آیات مبارکه کې علما ذکر کوي چې ستا څومره زندگی آینده پاتې ده نو په دې کې سود مه کوه. یادا د کوم سودونه چې تا کوم معاملات د سود کړي دي نو هغه سودی معاملات پریدوه ځکه ته د مسئلې نه خبر شي. ان کنتم مؤمنین کچری تاسو یې مؤمنان اول کې وته امنو وي دا الله نه ویریږي. نو موږ مخکې ویلو کو سود حلال ګڼي نو بیا خو سړی کافر کېږي. نو څنګه ورته وایي چې ان کنتم مؤمنین نو بیا مطلب دا دی چې دی کافر شوی دی خو دی خو ځان کافر نه مني که نه. دی خو بیا هم ځان ته څه وایي مسلمان وایي اقرار کوي کلمه وایي منځونه هم کوي اودسونه هم کوي هر څه کوي بلکې د دغې سودي مالونو نه دی دغه هم ورکوي زکاتونه هم ورکوي. نو ځکه ورته وایي ان کنتم مؤمنین تاسو خو اقرار کوئ د ایمان او حالان کې د الله نه ویریږئ داسې مه کوئ. یا این په معنا د اذ دی نو بیا به هغه سودیانو ته خطاب شي چې هغې حلال نه ګڼي چې حلال یې نه ګڼي خو ګناه ده که نه کافر کېږي پې سړی نه البته لویه ګناه ده. نو بیا مطلب دا دی ځکه چې تاسو مؤمنان یې نو سود پرېږدئ او که د دې نه بعد یې نه پرېږدئ نو د الله او د رسول جنگ ته تیار شي. سودي ته قرآن او حدیثو کې دوو خلکو ته اعلان جنگ د الله د طرف نه. یو سودی چې کوم دی نو هغه ته څه دی اعلان جنگ دی د الله او د الله د پیغمبر. او دویم چې دی نو هغه سړی دی چې د الله د اولیاء او دشمنی کوي. حدیث کې راځي حدیث قدسی دی
نبی علیہ السلام وی چې الله فرمایي من عاد لی ولیا فقد اعظمته بالحرب. چا چې زما د ملګری او زما د دوست سره دشمنی وکړه الله وی زما د طرف نه هغه ته اعلان جنگ دی، هغه ته اعلان جنگ دی. نو دلته کې الله رب العالمین وی فإن لم تفعلوا کچری تاسو دا کار ونه کو سودی معاملات هم پرې نه خود سود هم پرې نه خود فاذنوا بحرب من الله اعلان دې په جنگ سره د الله نه او رسوله او د پیغمبر نه. دا الله جنگ سره جهنم او دا الله د پیغمبر جنگ سره هغه دا چې په دنیا کې د قتل وکړي شي. د دیو جن د عبد الله بن عباس مسلک دا دی، هغه وی سودی به حکومت راونی سي طلب د توبه به وشي، توبه وباسه که توبه و نه وستله و ایست په ولو. عبد الله بن عباس ډیر سخت لري نو چاله وسط وي الته ټول پروګرام په سود روان دي، خپل سټونه به وي چاله دی چل دی. د دیو جن عبد الله بن عباس وي د توبه طلب به وکړه چې چیرې توبه وباسي د سود نه، او که توبه د سود نه و نه وستله نو بیا به چې کم دی نو سټونه به وي. د دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم قوم پای کې سود عام شي نو په دغه قوم باندې الله قحطالی راوړي. نن سبا وګوره دا ولې سود عام دی، هغه عام دی نو موږ ګرانی د ګرانی سیلاب دی، د فحاشۍ او عریانۍ سیلاب دی او په دې ملک دی الله دې په امن راوړي. زه خو وایم چې پښتون په تخله باندې د ازادۍ چغوي او پښتون په کومه خله باندې دا وایي چې زه آزاد یم. ته په کوم ځای کې ازادي که ازادي پنجابي به ازادي که ازادي سندې به ازادي مړه ته کوم ځای ازادي خیال دی. تا خو چې کوم دی نو هر ځای کې وینې تویېږي، نه ته په پنجاب کې امن شته، نه ته په سند کې امن شته، نه په دلته شته. نو ته د ازادۍ چغې ولې او زمونږ ازادي څه ده؟ که چېرته یو سړي ته کور میلاو شي نو دله د الله شکریه ادا کول پکار دي او هغه داره چې په باجو باندې به ادا کوو. بازار سره نفینګ او کونګ او خیر لري هر طرف نه دا غر غور دی بس بل څه نشته. او هغه وختي قاری صاحب وایي چېرې ګرمي وه دا نن د فحاشۍ ورځ وه، د فحاشۍ عریانۍ ورځ وه نن. په دې کې به څومره فحاشۍ نه شي څومره عریاني به شي. یاره ازادي ده نو از مسلمان خو ازاد نه دی. لاول خو مسلمان که ته ځان ته مسلمان وې که نه او ته ځان ته د الله بنده وې نو بنده او عبد او بنده او بند شه که نه نو ته خو د الله په احکاماتو کې بند دی، د الله د دایرې نه وبا روزي نه د مسلمانۍ د دایرې نه ته خو لاول دغه ځای کې بند دی. خو دا ټیکي ته ته وایي ځایره ما ته الله پاک څه راکړ ملک راکړه الله دې په حقیقي معنو باندې زمونږ ملک کي او الہ العالمین دې پکې د امن نظام راوړي چې په هغې کې به بیا دا مشران هم خوشحاله وي او دا کشران به هم ټول خوشحاله. نو د دې وجې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم قوم کې سود عام شو نبی علیہ السلام وایي دې قوم باندې به الله قحط راوړي. سوچ پې کوه بس فکر کوه په خپله باندې. او کوم قوم کې چې رشوت عام شو په دې قوم باندې به الله یره مسلط یره به یریږي. نو زمونږ سود هم پروګرام دی رشوت هم پروګرام دی د دې وجې نه یریږو که نه یریږو که خیال دې دی که نه. او بل طرف ته چې کوم دی نو څه دی خاص تعلیم را باندې د ګرانه ګراني دی الله دې په ارزانۍ بدل کړي. د دې وجې نه دا د دغې سزاګانې دي موږ ته د خپلو عقلو سزا ملوي. من الله ورسوله فاذنوا اعلان دی بحرب من الله په جنگ سره د الله نه او رسول او د پیغمبر نه. او عبد الله ابن عباس فرمایي وی چې سودی ته به الله رب العالمین وایي چې پاسېږه وسله دې راواله او زما جنگ ته څه شه تیار شه زما سره جنګ وکړه شه. ځکه ما خو ته دنیا کې اعلان کړی چې زما د پیغمبر جنگ. وَإِن تُبْتُمْ کچر تاسو توبه ویستله فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ نو ستاسو دپاره اصل مال دی. خپل اصل مال به درته میلاو شي او سود به هغه به پرېږدي
لا تظلمونا تاسو ظلم مکوئ پچا باندې چې داغه نه سودونه غواړي دا ظلم دی زیاته دی ولا تظلمونا او په تاسو باندې با ظلم نه کولای شي چې ستان خپل مالم خلکو خوري مال بدن خپل نه خوري نو تم ظلم مکو تاسو سره هم ظلم نکي بیا ورته وښي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والا ویریږئ د الله نه وذروا ما بقي من الربا او پرې هغه چې پاتې دي د سود نه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یئ او لم تفعلوا کچری تاسو دا کار ونه کړ فاذنوا اعلان ده به حرب من الله وجنگ سره د الله نه او رسول او د پیغمبر نه وان توبتم کچری تاسو توبه وکړه فلکم رؤوس اموالکم تاسو د پاره اصل مال دی لا تظلمون تاسو ظلم مکوئ ولا تظلمون او تاسو باندې به ظلم نه کولای شي واخر دعوانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ان كنت كتبتنا اشقياء فامحه واكتبنا سعداء وان كنت كتبتنا سعداء فاسبتنا فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب اله العالمين ومن قد ملك امن راولي اله العالمین من له حقیقی ازادي راکړي اله العالمین چې په کوم قانون کې مسلمان ته ازادي ده هغه قانون په دې ملک باندې نافذ اله العالمین د امن والا قانون من راځي اله العالمین کوم خلک چې زمونږ د عمل خرابول غواړي اله العالمین هغه ته هدایت الله ته هدایت تعجل کړي الله من اخلاص وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.